زما د کپړو روزګار او هولسیلر یم ټولو ته پته لګي د دکاندارانو ته به مال ورکوو ګرایانې به مې اخیستې او لاهور فیصل آباد کې ټول قرضدار یم زه ته پې قسم کوم چې نن درېیمه ورځ ده زما جوړه نشته دا استعمالوم کورم برباد هلته هر څه برباد په دې جوړه کې ګرځم دې خلکو ته پته ده سبا به بیا په دې جوړه کې راوځم په 2 لکه روپو کې تا سره څومره سامان بچ شو؟ ما سره یو دا بیټري بچ شوه او دا مال را سره دی او نور مکمل هر څه لاړل لکه مطلب 67 लाख روپو مال زما لاړو داسې مخامخ کروڑ روپو لاړو او په دې کې زه ته پې قسم کوم چې نن درېیمه ورځ ده زما جوړه نشته دا استعمالوم کورم برباد هلته هر څه برباد په دې جوړه کې ګرځم دې خلکو ته پته ده سبا به بیا په دې جوړه کې راوځم بس دا شکر دی چې زموږ د کوره څوک پکې مړه نه دي 900 کسان مړه دي په بره ټانټې ده او دغه ځای ټول ځایونه مړه دي خو موږ بچ یو شکر دی مال هم تباه و برباد شو بیټرۍ کې هم ته وایې د سیلاب اوبه وې پکې اوبه دي پکې تیزاب نه دی لاس باندې تا چوم دا اوبه دي تیزاب تللی دي تیزاب مکمل نشته الله دې معافي وکړي ستاسو څه روزګار و لکه زما د کپړو روزګار او هولسیلر یم ټولو ته پته لګي د دکاندارانو ته به مال ورکوو ګرایانې به مې اخیستې او لاهور فیصل آباد کې ټول قرضدار یم او د هغه نه بعد د خدای خیر وکړي چې څه به کېږي چې هغوی به ما معاف کوي او که نه په تا باندې لکه د نورو خلکو قرض هم دی زما باندې کم سے کم دې کې 45-40 लाख روپۍ قرضه ده او هغه ته سوچ کیم چې خدای پاک هغه به راپسې معاف کړي او که نه ټینشن را سره دی د شپې خوب حرام دی خو بس الله نه به خیر غواړو نو انشاءالله څنګه چې تاسو ته ما مخکې خبره وکړه پښتانه داسې یو لکه د یو لاس ګوتې لکه د یو بدن حصه ستاسو په درد باندې چې کوم دی ښکته ټول پښتانه دومره دردمند دي لکه دا ټول نقصان چې د هغوی خپل شوی او انشاءالله دا هم زه باور در کومه چې اوس هم راشن د خوراکي سامان وړه هر شی راغلی دی سره تر دې پورې چې د مړو چې کوم کفنونو ته ضرورت وي د هغه منګه بندوبست کړی دی د پښتنو ورونو په مدد سره د الله تعالی په فضل و کرم سره بل د 100 لکه روپو منګه بیلچۍ او ګینټۍ د دې ملبې د راوښکو دپاره راوړي دي هغه هم دلته موږ سره څه موجود دي انشاءالله نور هم امداد را روان دی نقد پیسې هم دي دغه شانتې کېدی چې زه ستاسو په دې کیمرې وساست باندې خبره کوم چې مطلبي خلکو ته راشن نه میلاویږي لکه موږ خو دا یو د عزت خلک یو موږ خو د راشنو پسې منډې نه شو ولی داسې خلک دي چې د دې عادت دي راشنو پسې منډې وایي موږ خو منډو نه شو ولی وروره دې دکان ته راته راغې صحیح دی که نه منډې ترلی نه شو ولی او جی او بالکل حقدار ته رسول پکار دي کم چې مستحق دی بعضې سړی دی غوښتی نه شي په خپله یې راوړئ دی سره چې کوم دی څومره امداد کولی شي ولې چې په 45 لکه روپو کې دته دا کپړې پاتې دي کمې چې د غورځولو دي نورې ټولې به چېرته دا ټک د سین نه لاندې روانې وي ورې ختمې شوي مکمل نو په دغه رونو باندې نن د الله امتحان دی دا سبا په منګه هم راتلی شي په دې وجه باندې دی سره بھرپور تعاون پکار دی د دی سره چې کوم دی هغه کسان د چا چې په دی قرضه وه کوشش وکړي چې خپله قرضه ورته چې څومره حده پورې کېدی شي ماف کوي که بیا ماف کولی نه شي تر هغه پورې دا پرېږدئ دې ته چې کوم دی دا روزګار بیا روان کوي قرض ورکوي چې دا د خپل روزګار د سر نه بیا شروع کی کامیاب شي ستاسو هغه مخکینی پیسې به هم درکړي او نورې به هم تاسو ته درکړي خبره ده چې دا دکانداري چې موږ نیکانو دا دکانونه دي دا یو 15 شپږ میاشتې کرایي پرې کړي د کور کرایانو پرې کړي نو موږ سره خو روپۍ نشته بس ختم د وړو پیسې هم نشته صحیح شو څه پیغام لري په آخر کې کتونکي دې ګوري پیغام دا لرم چې شکر دی بس مړي خو ډېر زیات شو په دې لاس هم ډېر زیات مړي اوچت کړل چا سر چا خپه او دا پیغام دی چې بس امداد وکړئ خو هغه خلکو سره وکړئ چې ستا کم صحیح خلکو سره وکړئ حقدارو سره داسې نه چې بس راوړئ او داسې کسانو ته یې ورکوئ چې اډو سره د هغوی ښار څه کېږي صحیح ده ستاسو د دکان نه پته که چېرې وایي زما د دکان پته رمضان کلات هاوز او بس دغه دی بس دا چې څه دا ختم رمضان کلاد هاوس او چې څه هغه ټول ختم بس دغه د پته ده رابطې نمبر لږ رابطې 0300 316 8856 د دوی د رابطې نمبر دی او انشاءالله کوشش من کوو چې دا نمبر وچلو ځکه چې کم رونه هم تعاون کول غواړئ
اصل حقدار سره وکي. بعضې کسان داسې هم شته دی چې د حیا نه چې کوم دی غږ نشي کولی، خو ډېر زیات په تکلیف کې دي، ډېر زیات په نقصان کې دي. نو په دې وجه باندې د دوی سره د زړه د اخلاص تعاون وکي او داسې په غلي لاس، داسې په چپ لاس چې ریاکاري پکې را نشي، ځکه چې د دې بدلې به الله ورکوي کم کار کې چې ریاکاري نه وي. نو لازمي د دوی سره تعاون پکار دی. ډېره مننه، مهرباني.